مختصر واقع به وایم چې بیا به اجازه غواړم. یو نوجوان هلک و طلحه ابن بره، پیغمبر علیه السلام په اوښې باندې تشریف فرما. دا لیک له تازه ځوان شوی د حضور صلی الله علیه وسلم د دې اوښې نه ګیر چاپېره تاوېده او راتاوېده بار. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې بچې دا ته څه کې ولې داسې بار تاوېږي د دې اوښې نه؟ هغه نوجوان ورته ویل چې یحبک یا رسول الله، ای د الله رسوله وی ډېر زیات مې خوښ. هلکې دې نوجوان د حضور صلی الله علیه وسلم پهله ځل یې له چېرته کتل، وی ای د الله رسوله ډېر زیات مې خوښ. وی ښه چې زه ستا خوښ یم ته خو بیا زما خبره هم منې؟ وی جی حضرت حکم کوئ. وی ښه بچې لاړ شه د پلار سر به دې کش کړي او مال یې دلته راوړه. د نوجوان دې تورې ته لاس کړ او منډې ووهلې. وی جي دا دی لاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم پې اواز وکړ بچې راستون شه، موږ په چا پلاران نه ولو، نو ښه د پلار به قدر کې، احترام به کې، عزت به یې کې، ادب به یې کې. ما خالص تا هغه مینه معلوموله. دلته موږ نوجوانان ډېر ملګري ناست وو، د دې علاقې خلک هم یو موږ خپله مینه اظهار کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې ماډرن صدۍ کې چې هر قسمه سهولیات شته، الحمدلله ثم الحمدلله. او یو هغه وخت چې سهولیات ډولونه او د هغې دوم یو مینه محبت. حضور صلی الله علیه وسلم خبرې ورسره وفرمایلې، نوجوان هم لاړل، حضور صلی الله علیه وسلم تشریف یې وړل. څه ورځې تېرې شوې، حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام نه تپوس وکړل چېرته طلحه نه ښکاري، لږ معلومات یې وکړي چې چېرته دی. وی ای د الله حبیبه چې کله نه ستاسو زیارت مبارک کړی، طلحه بیمار پروت دی په کور کې. حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی ځئ چې زه عیادت یې وکړو، ما ته په وخت ولې نه ویل؟ تپوس له لاړل، پیغمبر علیه السلام تشریف یې وړو. نوجوان چې حضور صلی الله علیه وسلم ځان سره وکتل او ډېر زیات په ژړا شو، ډېر زیات یې ژړل. نو حضور صلی الله علیه وسلم له تسلي ورکوي، لاس مبارک پرې واخلي چې بچې خیر دی مه ژړه، بیماري په انسان راځي، الله تبارک وتعالی دې سره د انسان مرتبې بلندوي، درجات بلندوي، د ګناهونو د کفارې ذریعه ګرځېږي. نو زمونږ مینه هم ده او د هغه نوجوان مینه هم ده چې یا رسول الله زه صرف په دې باندې ژاړم، د مرګ نه وی نه یېرېږم او نه د دې تکلیف او د درد نه پریشان یم، خو ارمان دا کوم چې زه ډېر زیات ارمانونه د دې دنیا نه ځان سره په زړه کې وړم، او چې کله ما تاسو پهله ځل زیارت مبارک، دیدار مبارک وکړل، نو زما په زړه کې ډېر ارمانونه راغلل چې زه به د دې خپل خوږ پیغمبر سره په سفر او حضر کې ځم، خدمت پې کوم، اوبه به ورله وړم، څپلۍ به ورته مبارک سموم، بستره به ورته سموم د ارام لپاره، مختلف چې کوم د خدمت هغه مواقع ټولې بیان. خو افسوس دا دی چې دې کې یو موقع هم ما له لاس نه رانغله چې ما ستاسو خدمت کړی. حضور صلی الله علیه وسلم ته چې تشریف یې راوچت کړلو، دروازې ته راغی، نو والدینو ته یې وویل داسې ښکاري چې دا طلحه په دې بیماري کې مري، خو که طلحه به وفات شي نو جنازه به یې زه کوم، د جنازې به ما ته وویل. نوجوان هغه خبرې داسې واورېدلې چې کله یې والد صاحب محترم راغل، وی بابا جان پیغمبر علیه السلام څه فرمایي؟ وی سم نه ستا تپوس یې کولو عیادت دپاره، هغې حضور صلی الله علیه وسلم نه خبرې ته دغه ساتله مخفي. وی نه بابا جان که زه وفات شوم نو زما د جنازې دپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه وی. ورته بچې دا ته څه دي؟ پیغمبر علیه السلام خو چې چا جنازه وکړي قبر یې الله تبارک وتعالی د نور نه ډک کړي، قبر یې د جنتونو باغیچو نه یو باغیچه شي. اوس د دې نوجوان مینه ګورئ، چېرته د دومره غټ سعادت نه ځان محرومه کوي، خو یو سبق دی معتاله د نسل دپاره چې بابا جان نه په لاره کې د یهودو د نصارا یهودیانو ډلې ناستې، هسې نه چې زما د جنازې له راتګ نه په واپسي کې زما خوږ پیغمبر ته هغې د چېرته تکلیف اذیت ونه رسوي زما د جنازې په وجه. نو زما د جنازې او پیغمبر علیه السلام ته ویل. نوجوان وفات شو، جنازې د شپې وشوه، او حضور صلی الله علیه وسلم سحر تپوس وکړو چې طلحه څنګه دی، د طلحه لږ تپوس وکړو. صحابه کرام ورته وفرمیل چې یا رسول الله خو وفات شو. وی ښه د جنازې تپوس
وی ای د الله حبیب هغې خو جنازه وشوله وایي ښه وایي ما نه ویل ورته چې جنازه به یې زه د ماشوم وصیت یې ورته وویل چې طلحه دا وصیت کړو په دې وجوهاتو باندې علماء کرام ناست دي اکابرین ناست دي غالبا دا پیله جنازه وه چې حضور صلی د تدفین نه بعد بیا وکړه وایي ځکه چې زه چې په قبر یې جنازه وکړه حضور صلی تشریف وروړل قبر ته ودرېدل جنازه یې وکړه او د نوجوان له ډېره زیاته مختصر او بې انتها جامع دعا وکړه اللهم الک طلحه بحیث طلحه الی وهو یذهب الیک وی ای الله دې طلحه سره داسې ملاو شئ چې تاسو طلحه ته ګورئ خان دی او طلحه تاسو ته ګورئ خان دی دا ورونو دا د پیغمبر علیه السلام مینه وه چې الله تبارک وتعالی دومره غټ مقام ورته عطا کړ موږ تاسو نه ورونو خدای پاک ژوند راکړی وخت یې راکړی مهلت یې راکړی دی دا قیمتي کول پکار دي الحمدلله دلته خو ډېر ښه ماحول دی د علماء کرامو د مشرانو دا کم محنت چې دي د دین اسلام د ترویج او اشاعت لپاره دا ښایسته زموږ د مستقبل ذخیره د دې ملک او د دې قوم ذخیره د دې ښایسته نوراني چهرو ماشومانو په صورت کې الله پاک دې دوی دوم د خپل د والدینو دپاره د سترګو یخوالي ذریعه او سبب وګرځوي او خدای پاک دې د دې د برکات د نورانیت په دې علاقې کې په دې ټول ښار کې د کور کې الله پاک دې زموږ او تاسو ټولو نه راضي شي دعاګانو کې میاد ساتئ د دې والدینو ته هم مبارکباد پیش کوم د دې اساتذه کرامو ته هم مبارکباد پیش کوم چې کم خواري کم محنت دي طلباو سره د ماشومانو سره وکړ ستاسو ډېره مننه ډېر مشکور او ممنون یم او په دې به اجازه غواړم چې دعاګانو کې هم خصوصیات ساتئ د مشرانو ته مې هم درخواست دی الله پاک هم ایمان سطح بلنده کړه او خدای پاک زموږ او ستاسو د راتګ او دا ناسته د خپل د نجات او د خپل د رضا ذریعه او سبب وګرځوي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين